ته وایې زما په ژوند کې تر ټولو زیات کردار د انسانانو سره ناسته پاسته ده، لکه نعیم آزاد صاحب سلو، باری اسر صاحب سلو، نور سنو، شهزاد صاحب فلانا فلانا د ګوري سره هر سکول په کار چې هغه باقاعده یو لایبرري ولري او د لایبرري باقاعده پیریډ ولري. زموږ په پښتون کې خاص کر په پښتني بیلټ کې په جنوبي پښتونخوا کې مشاعرې ولې نه کېږي؟ 24 غنټې کې تقریبا زه 3.5 غنټې مطالعه کوم. ستا په شعر شاعري کې په غزلو کې زیات توجه زیات فوکس پر چی شته؟ تا تر اوسه پورې څومره شاګردان تیار کړي دي چې هغه واقعي یا ادیبان جوړ شوي دي یا شاعران جوړ شوي دي؟ خبره کې د جانان چې مې رقیب لیدلی دی، مرګی مې ژوندانه له ډېر قریب لیدلی دی. تاریخ به د دې ژبې تر قیامته وي ژوندی، تاریخ به د دې ژبې تر قیامته وي ژوندی. د ژبې د خوشحال غوندې ادیب لیدلی دی. امیر که هر څو لاپې د سخا ویي په خوله، زه د امیر یم یا د یم. حاتم د زمانې مې نن غریب لیدلی دی. لا تر اوسه په سر کې مازغه شوري چا چې ما سره وهلی سر په سر دی. ځان تعلیم چې کوم دی په دې کې تربیت بالکل نشته، نه ونه کې بس خالی علم دی، معلومات په دماغ ورنه نه باسي. زاهد اعتبار به موږ څنګه په گفتار کړو، اغوستي اوس جامې د ملایانو غټو غلو دي. څه وجه ده چې زموږ والدین که په سرکاري کې دي که پرایویټ کې دي په خپل بچي پسې سکول ته نه ځي. ما ته به هر قسم حال وایي، حال به نه پټوي. که یو ټیچر د تا سره غیر اخلاقي چم وکړي هم به ما ته وایي، که په سکول کې په دا ورځ باندې پیریډ نه دی اخسر شوی چې دا به ما ته وایي وایي چې ورله یې میلمه راشي او ګونج یې تندي لره، چې ورله یې میلمه راشي او ګونج یې تندي لره. صحیح. داسې بې پتې د پښتانه نارینه خوی نه دی چې یې خنجر تر قلم زیات ګڼلو. زاهد هغه کام رښتیا ویده سو، هغه کام رښتیا ویده سو. دنیا کې چې کوم کومو سره توپک کتاب دواړه په یو سره وي، هغه چې کوم دی هغه پر دنیا باندې حکومت کوي. پښتون تر ننه پورې د توپک په استعمال نه سپو. بالکل. خاص کار موږ د پښتو اکیډمي څخه دا یو امید لرو چې دا اوس کابینه کومه رااله چې دوی راولاړ سي د پښتنو د جنوبي پښتونخوا څه د کار خلک دي، د هغو شعري مجموعې، د هغو غزلې، د هغو نثر پراته دي، هغه چاپ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم موږ ناست یو په ډیپټي کمشنر اورنګزیب ادني لایبرري کې. موږ سره ناست دی یو شاعر لیکوال نصیب الله زاهد صاحب. نصیب الله زاهد صاحب به پوښتنې کوو نن د ژوند په حواله سره، د تعلیم په حواله سره، د قلم د کتاب سره تعلق څنګه پاتې سلو. نصیب الله زاهد صاحب یو جهان مننه. اول که خپل تعارف راته وکړي چې ته د کوم ځای او تعلیم دې چیرې کړی دی؟ ولې نه مننه. زه چې یم په اصل کې زما د ټاټوب ځای چې دی کلي شاګي شنوغري دی. کلي شاګي شنوغري تقریبا د پښې نه سوی داسې یو 17-18 کیلومتر فاصله ده. نو هلته زما پیدایش شوی دی او ابتدایي تعلیم چې مې دی دلې په پښین کې کړی دی. اول ابن سینا لیټل انجل های سکول په دا کې مې تقریبا پرایمري پورې، د هغه بعد بیا مچان های سکول، او د هغه بعد څه بیا مچان های سکول څخه بعد مې دلې پښین کالج کې بي اے وکړله، د هغه بعد بیا یونیورسټي ته تقریبا ایم اے پښتو. دا ټیم د روزګار چی شته؟ دا ټیم ټیچر یم. ټیچر د چی شي؟ جی وی ټي، جی ټي لیکچرر، جی ټي په خپل کلی سکول کې. په خپل کلی سکول کې. اته داسې مرتاوین استاد شاعري سره تعلق دی، د قلم د کتاب سره تعلق دی. د کتاب سره تعلق څنګه پیدا شو؟ کتاب سره تعلق د وخت د کشموالي تقریبا ما درلودی. نو په اصل کې د شاعري سره زما تعلق د کومه ټیمه جوړ شوی دی. زما نیکه هم تقریبا د علم ادب سره جوړ، نو یو کوچنی کتاب د رحمان بابا د راوړی و، د قرآن مجید د تختې پر څنګ به پروت و، دا به ما راغسې ما به وایي. نو د هغه ټیم څه چې ما وایي دا به ما ته ډېر دلچسپي واخیستله او ډېر خوند یې راکاوه. نو څوکه څوکه د شاعري دغه سره روان سو. بیا دلې په پښین کې تقریبا شاعرانه ماحول جوړ، شاعران سره تقریبا ولاړه ناسته ډېره وه. بس په هغه ټیم کې عبدالباري اسیر صاحب و، محمد نعیم آزاد صاحب و، فیض محمد شهزاد صاحب و. د خلکو سره به ډېره ولاړ ناسته کېدله. نو نور بیا ذوق شوق پکې پیدا شو په ما کې د شاعري ده. څه وایي نصیب الله زاهد صاحب چې د زده کړې په لاره کې د انسانانو سره ناسته پاسته کول دا ډېره په ګټه ده که کتابونه ویل ډېره په ګټه؟ زما په نظر زوم د انسانانو سره ولاړ ناسته د کتابو ډېره ګټوره ده. کتابونه به انسان خالي ته معلومات ورکړي، یو ډایرکشن به ورکړي، خو په اصل کې معاشرتي ولې موږ ژوند کوو، معاشرتي ژوند کوو. د معاشري ژوند لپاره انسانان سره ولاړ ناسته، د هغه سره د په خوی خصلت باندې پوهېدنګ، د هغو سره په خبرو باندې پوهېدنګ، دا ضروري خبره. د یو ادیب دپاره، د یو شاعر دپاره، د لیکوال دپاره لازمي شی دی چې دی په معاشره کې ګرځي، د خلک اوري؟ و بالکل ډېر ضروري دی. بیا دا معاشره او ادیب چې دی دا خو زما خپل نظر ده، د هر چا خو نظر جلا وي. زه هم که سړی هر څو علم وکړي
که چیرې تعلیم وکړي، د تعلیم سره که چیرې ادب نه و، د معاشره سټډي کړی نو د معاشره د انسانانو سره ولاړ وناسه خبرې اترې کړې نه وي، نو زه هم دا یو عام سړی دی هغه د معاشرې سره یا په معاشره کې چلېدلی نه شي. خالي تعلیم چې دی هغه د ژوند د تېرېدلو دغه نه دی، ذریعه نه ده. په تعلیم یوازې تا ته ډایرکشن درکوي په اصل کې چې ته ژوند تېرې په ښه طریقه یې تېرې او د معاشرې لپاره ګټور انسان ګرځي، هغه ته تربیت یا ادب پته کې دا کوالټي صلاحیت راوړي. زاهد صاحب یو بل سوال دی، عموما زموږ سټوډنټس زموږ کوچنیان میټرک وکړي، د میټرک بعد بیا هم درته نه وي معلومه چې زه به څه کوم څه، ته کم از کم تر 13 کاله پورې درته دا نه وي معلومه چې زه به څه کوم څه. ستا په ژوند کې تر ګردو زیات کردار د علم د قلم د کتاب سره ستا راغلی دی، اسکول کې در واچوئ که د خارجي کتابو کې در واچوئ؟ یا ماته په اصل کې خارجي کتابو راچولی دي. د سکول کتابونه بس هغه محدوده دغه دی، ته هغه په سکول کې محدوده کړی، ته در سکوله محدوده کړی، د باندې که ستا باسي نه. خارجي د خلکو سره ولاړه ناسه، خارجي کې کوم کتابونه د علم و د ادب د شعر و شاعري ده، هغه ماته دا ذوق را پیدا کړي چې زه مخته د شاعري وکم یا فلسفه ووایم یا نور داسې چې کوم علوم دي په هغه کې مثلا ځان ته معلومات ولرم. دا ټیم کور ته لایبرري لري؟ یو کوچنی لایبرري لرم کور ته. ښه، ستا په ذهن باندې د لیکوال سړي دپاره یا د یو عام سړي سټوډنټس دپاره لایبرري په کور کې جوړول پیدا کوي که نه کوي؟ بالکل غټه پیدا کوي. لایبرري چې کور ته هغه د سټډي سره ټچ ساتي، ولې چې کور ته لایبرري نه دغه ورسې د موبایل بیا ټیم دغه ضایع کېږي، او که چیرې لایبرري وي خامخا دی ودا شي ته اړ باسي چې مثلا یو کتاب مې راخیستی وی یا مې سټډي د یو شي د کړی وی، نو لایبرري ډېره ضروري ده او علمي دغه کې ډېر غټ کردار لري. څه فکر لري چې هر انسان لروځي څو ټیم خارجي کتاب ته ورکړي؟ تقریبا په ورځ کې 2 غنټې ضروري دي خارجي کتاب ته کول. او بالکل. او بل نن سبا خو د ټکنالوژي زمانه ده، یوټیوب دی، ګوګل دی، سوشل میډیا ده. غټه مسله دا ټیم زموږ د ځوانانو دا ده چې زموږ په دې معاشره کې ځوانان چې کوم دي د سوشل میډیا د نیټ صحیح استعمال نه کوي. نو څه فکر لري چې د زموږ معاشره د سوشل میډیا څخه د سوشل میډیا د صحیح استعمال د نیټ د صحیح استعمال ته موږ څنګه راوړو؟ د سوشل میډیا وسیله استعمال ته د معاشره هغه ټیم راتللی شي چې د دوی په ذهنو کې د علم اصل مقصد واضح وي. یو خو اسې دوی ساتیری کوي چې سوشل میډیا له ولاړ شي یا نیټ له ولاړ شي، مثلا خپل مقصد جن پاتې چې کوم دغه دپاره د نیټ دغه کړي خپل مقصد د نس کې تلاشي، هغه په دې چې د علم او د ادب سره دومره واقف نه دي، کنه کم شان چې د موږ ته د لایبرري کې زموږ سره راغ زیات پر نیټ سره، خو هغه دومره د نیټ له لارې وده ته پیدا نه رسي لکه د لایبرریان چې رسي. بالکل. زاهد صاحب ته وایې زما په ژوند کې تر ټولو زیات کردار د انسانانو سره ناسته پاسته ده، لکه نعیم آزاد صاحب سلو، باری اسیر صاحب سلو، نور سنور، شهزاد صاحب فلانا د ګورو سره. څه فکر لري چې په معاشره کې د علم خلکو سره ناسته پاسته پکار ده که نه ده؟ بالکل. په معاشره کې چې کوم اهل علم خلک عام خلکو له مثلا پکار دی چې څومره کوشش وشي د اهل علم خلکو سره ناسه ولاړه وکړي، ولې هغه چې دی د خلکو ذهنیت جوړوي. مثلا که څه غلط دغه د عام خلکو سره چې موږ کښېنو، مثلا زموږ تی ذهنونه 50 ځای منتشري، 50 خبرې راته کېږي، او د اهل علم خلک سره چې کښېنو هغه موږ ته یو ډایرکشن راکوي، هغه دا راکوي چې مثلا ستا تربیت یا ستا ضروري شی په معاشره کې چې دی هغه ستا علم دی، نو هغه موږ کې ډېر ذوق پیدا کوي. د اهل علم خلک چې دي د هغو ناسته او ولاړه ډېره مهمه ده. پر یو شی باندې زه ډېر توجه ورکوم چې مطالعه چې کومه ده دا یو فن دی، یو سکل دی. ته به یې زده کوې لکه 2 + 2 = 4 یو سکل دی. مطالعه هم یو فن دی. که چیرې په سکول کې لایبرري وي، په د لایبرري په قاعده پیریډان اخیستل کېږي، نو هلته چې کوم دی بیا چې د کاله څومره اکوان فارغېږي ګرده به د قلم د کتاب سره بې تعلق وي. څه فکر لري چې په سکول کې لایبرري لازمي بولي که نه بولي؟ په سکول کې بالکل چې په کوم سکول کې زوم لایبرري نه وي، هغه سکول ښه ریزلټ و دا کشنیانو ته ذهنیت ښه نشي ورکولی او پر اصل مقصد چې دی پر هغې نشي روانولی. په کوم سکول کې مثلا هر سکول له پکار چې هغه باقاعده یو لایبرري ولري او د لایبرري باقاعده یو پیریډ ولري، یو ټیچر یو استاد ورته ولري، مثلا چې د هلته طالب علمان راځي او د هلته سټډي کوي د هر مثلا داسې کتابونه د هر نالج کې پراته چې هغه خاص ور چې ادبي کتابونه په لایبرري کې وي، د کشنیانو دلچسپي چې د اصل هغه پر شعر پر شاعري په ادب کې راځي. ته وایې چې په سکول کې د لایبرري وي، د لایبرري سره د خامخا د لایبرري پیریډ وي، د سکول والا دا وایي چې په دې سره د کورس پاتې شي.
نه دا خو ډېره کمزورې خبره ده. کور څنګه پاتېږي چې چیرې په دې کې لایبرري دی اټینډ کړله، لایبرري کې چې دې څه وویل د دې کې دا نور طلب زیاتېږي چې کاشکې دا شیان هم زه بیا ووایم، په دې کې دا طلب بیا راځي وایي څومره مثلا لایبرري دی سټډي کوي هلته د ده نورو سټډي دا نورو کورس کوم سبجیکټس دي هغه کې هم د ده دا طلب راځي چې کاشکې په دې کې ما نور سټډي کړی او نور مو ویلي وای. مطلب په دغه په الفاظ باندې کې اضافه کیږي د دې چې کوم دی ذهن وسې کیږي په دې حواله سره. بل یو سوال می فزین کې دی هغه دا چې ستا د شاعري سره تعلق د علم خلکو د وجه راغلی دی دا ټیم تا تر اوسه پورې په شاعري کې کم کتاب کړی دی؟ په شاعري کې تقریبا زما شعري مجموعه بیخي زیاته ده خو کتابي شکل مې نه دی ورکړی، ولې تقریبا ما چې کوم ادیبانو سره ولاړه ناسته سوې ده اکثر مثلا ما ته دا خبره کړې ده وایي مثلا په کتابو کې چیرې ته چاپی وایي کوانټیټي ته مه ګوره کوالټي ته وګوره، مقدار ته مه ګوره. مثلا غزلې اوس ما ډېرې لیکلي دي، په نثر کې ما کار کړی دی، نثري خو چاپ شوي دي تقریبا مشرق اخبار جنګ اخبار دا تقریبا چاپ کړي زما مضمونونه، او شاعري چې دغه ډېره پرته ده. خو فلحال اوس دا موږ پښتو اکیډمي اوس فعاله شوله، د رحمت نیازي چې دی هغه زما ښه ملګری هم دی، نو د ده سره مشوره کړې ده، ده ویلې انشاءالله وبې ګورو او چاڼ به کې وکړو انشاءالله یو کتاب به دغه ترتیب کړو. څه محسوسه یې زموږ په پښتني سیمه کې ډېر شاعران دي تر خاورو لاندې دي پر سکرین باندې نسته، ډېر شعرونه لیکلي دي او دوی خواره کوي چې اوس کتاب چاپوي د سره په 1000 روپۍ غواړي په 1000 روپۍ غواړي چې دی چاپوي. په دې کې ته وایې پښتو اکیډمي کردار ادا کولی شي چې دا زموږ د پښتني سیمې چې کوم شاعران دي د دې کتابونه چاپ کړي؟ بالکل دا ډېر سوال وکړي او واقعي د شاعران شته چې بالکل هغه دومره ښایسته شاعرانې کړي دي چې هغه د خپل وس او د دست د وجې د دې ته نه دي دغه شوي چې دا کتابونه یا اثار یې چاپ شوي وای. نو پښتو اکیډمي بالکل اوس موجوده په دا کنډیشن کې ده، اوس موږ خپله د کابینې مثلا هلته غړي یو، دا عزم یې کړی چې موږ کوم پسمانده شاعران دي یا دغه دي وس توفیق نه لري نو هغو سره موږ بالکل مرسته کوو چې معیاري شاعري هغو ته به موږ کتابونه ورچاپو. نو انشاءالله چې کوم غریبان د وس لخوا پاته خلک دي شاعران دي انشاءالله هغو ته پښتو اکیډمي کتابونه ورچاپوي. په پښتانه کې ډېر د کار خلک شته، ما ته ټول پر میدان باندې نشته، بالکل څه کول پکار دی چې دا کسان موږ پر میدان راوغورځوو؟ په پښتانه کې واقعي د کار خلک شته، د دې دا باید چې پلیټ فارم و دا خلکو ته جوړ شي، مثال کې تور شي دا لایبرریز ولا لکه پښتو اکیډمي په دای غټ دغه دی داسې څو سټیشن چې ورته جوړ شي او بقایا د ادایګي ورته اگاهي ورته وشي چې مثلا د لې راځي خپل مثلا یا ال مخالف ورته ناسي ورته کښینی نو دا غوسر چې ولاړ یو ناسي یو مرکز اصل یو مرکز غواړي یو ځای غواړي. اوس چې یو ځای نو به خلک هلته راځي چې یاره دلته څه زده کړه کېږي یا پوهان خلک راځي ادیبان خلک راځي نو بیا زه هم دا خلک به په پښتون کې یو ستار رایاب صاحب ولو چې پر تیر وار په 21 فروری باندې په 2023 کې د یو مشاعره جوړه کړه د عالمي زبانو ورځ بله بیا شهزاد صاحب پر دې باندې غټ کردار کار وکړي. زموږ په پښتون کې مشاعرې نشته، جبکې په خیبر پښتونخوا کې کشنی الکواني هغه شعرونه وایي، وجه دا ده چې هلته مشاعرې ډېرې کېږي. زموږ په پښتون کې خاص کر په پښتني بیلټ کې په جنوبي پښتونخوا کې مشاعرې ولې نه کېږي؟ مشاعرې په اصل کې په دې نه کېږي چې زموږ د جنوبي پښتونخوا چې کوم دغه دي شاعران یا ادیبان دي هغه اکثره ناوسه وي، په خپل کارو بوخت دي، مصروف وي، هغه دومره مثلا د خپل کار نشي پارېږېدلی. اکثره چې مثلا ما چې لیدلي وو زه په پښتون چې ځینې مشاعرې دغه کوي ترتیبي تیمورشاه کمال ما دی په خپله دکاندار دی دغه دی چې د دې څه فراغت یا ټیم راباسي نو وخت اخلي. زه هم شاعر چې په یو پلیټ فارم را سره جمع شي د اکثره شاعران ګرده او یو تنظیم لکه د پښتو اکیډمي چې بقاعده یو تنظیم دی دغه طرح شی پیاوړی لیکوال تنظیم دی دا خلکو له پکار دی چې په مشاعرو کې سستی ونه کړي، ول دغومره شی مشاعره دومره خرڅ نه کوي یا دغه نه کوي د دې په وس کېږي خو هغه د دې اکثره خلک دلچسپي نه کوي د دې زړونه ماتي چې مثلا وایي څه کو کنه دا خلک چې همت وکړي او د خلک سره یو کې انشاءالله مشاعرې ګران کار نه دی هلته مشاعره دومره خرڅ نه کوي او چې ډېر ښه اثر پر دغه کې اچي په ښار یا په دغه کې جوړ شي ډېر ښه اثر علمي او ادبي ماحول تر ډېره حده جوړوي. یو زاهد صاحب ما ته یو شی محسوسه کړی دی، تېر کال ما په مچان سکول کې به تجربه وکړه، ډېر الکوان داسې دي شاعري چې دغه فطري شی دی، ډېر الکوان داسې دي چې دغه شعر شاعري زده ده لیکن پلیټ فارم نشته. د اسکولو والا په کار نه دی چې دوی نظمونه په الکوان باندې وایي خپل ورته تکرارونه ورته یاروي چې دا رقم چم کوي چې په خپل سکول په اسمبلۍ کې الکوان راباسي چې به کوم څوک شعرونه وایي چې هغه دې راشي
بالکل دا ډېر ښه خبره ده او زما په خپله زه چې ټیچر یم زه په خپله هم ټیچر یم زما په خپله د هغه اصول دی مثلا چې کوم هلکان د شعر و شاعري سره مینه لري یا د ادب سره مینه لري هغو ته باقاعده په اول سر کې به ما شان ورته تحریر کړو بیا به دوی ویل اوس څوکه داسې هلکان کې پیدا شوي چې هغه په خپله په نظم کې کار کړی وایي زه یې ویل غواړم چې چیرې داسې پلیټفارم که چیرې جوړ شو سازان هم پکار ده چې د شعر و د ادب سره چې کوم هلکان تعلق لري هغه باقاعده سټیج لري راولاړوي او په هغه باندې د خپل د لیکل سوي شیان باید چې ووایي په دې کې به نور حوصله افزایي راشي او نور به دی دا ذهنسازي وشي نور به پر زړور شي. سید صاحب ستا ژوند ته راځو په 24 غنټې کې ته څو ټیم مطالعه کوې؟ په 24 غنټې کې تقریبا زه 3.5 غنټې مطالعه کوم. کوم اکثریت مطالعه د کوم کتابونه ډېر دي؟ ادبي کتابونه. ادب ډېر ګورې؟ ادب ډېر ګورم. ادب څخه مراد د پښتو ادب ډېر ګوري اردو ادب ډېر ګوري شعر شاعري د که نثر دی؟ نه ادب دی کې اردو او پښتو دواړه ګورم شعر و شاعري دواړه ګورې؟ دا ټیم تر اوسه پورې به تا څو شعرونه لیکلي په شمار کې؟ غزلې که شعرونه؟ غزلې او شعرونه جلا جلا کې سره غزلې به دې څو لیکلي شعرونه به دې څو؟ غزلې به تقریبا تعداد 1.5 سل زیات وي. غزل تا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي؟ چاپ شوي نه داسې یو اخبار چاپ کړي دي په پښتو کوټه ځلاند اخبار چاپ کړي دي رسالو چاپ کړي دي ریکارډ یې تا سره پروت اوس ما سره دی غزل مثلا چې دغه هغه ما سره دی هغه سره بل د شعرونه به تقریبا څوي؟ شعرونه مې ډېر دي مثلا دغه خو چې بغیر غزل شعرونه تقریبا هغه در 200 زیات دي. ستا په شعر شاعري کې په غزلو کې زیات توجه زیات فوکس پر چی شته؟ زما په آغاز کې په شروع کې کوم فوکس هغه و د رحمان بابا ځکه ما شاعري ویله وظیفې نومه په هغه ټیم کې زما تصوف و دغه ته ډېر زیات دغه و تصوف خواته ډېر اوس بیا چې مې اکثره ولاړو ناسه د آزاد صاحب د اسیر صاحب او د حافظ رحمت نیازي صاحب د خلکو سره وسوله نو هغه ولته څه د دنیا خواته هم را دغه څه زیر سه خوانم راسه نو بیا تقریبا په دنیا باندې مثلا دنیاوي چې کوم معاملات یا کوم الې زلې دي د لږ کوم پریشانیان دي هغه مې را دغه کړي د خپل نظر کې راوستلي دي. هغه د په شاعرانو کې ته په خپل ژوند کې د کوم شاعرانو څخه زیات متاثر یې؟ په موجوده کې که په ماضي کې په اوس کې؟ په ماضي کې زه د رحمان بابا سره ډېر متاثر یم او تقریبا اشرف مفتون فلسفي ډېر ښه شاعر دی دغه سم ډېر متاثر یم هغه ډېره ښه شاعري کړې ده او په ماضي خو نو ګرده د شاعران دي چې هغه د یو هم داسې نه دی چې سړی د اعتراض ورباندې وکړي. په موجوده کې چې راسو دغه ډېر ښه شاعر دی او عبیدالله درویش درانی صاحب ډېر ښه شاعر دی او دغه عبدالباری اسیر صاحب ښه شاعر و نیم آزاد ښه غزل لیکي انو پروفیسر عابد شاه عابد خیر محمد عارف دا تقریبا ټول دغه شاعران دي چې د دوی څخه زده کړم کېږي او ښه شاعران بیا خاص اوس چې ادبي په ادب بیا عبدالکریم بریالی مثلا خو په نثر کې تقریبا اکثره کار کړی دي هغه سم ډېره زده کړه کېږي هغه اوس په دا اوس تقریبا د پښتو اکیډمي سره چې موږ کوم منسلکه سوي هغه ډېره حوصله افزایي راکړې ده او ډېره لارې راته هواره کړې ده د زده کړې. زید صاحب د شاعر د ادیب غټه سرمایه دا ده چې دی نور ادیبان تیار کړي نور شاګردان تیار کړي چې د فکر خور شي یا د پښتو چې کوم خدمت دی دا خور شي. ستا تر اوسه پورې څومره شاګردان تیار کړي دي چې هغه واقعي یا ادیبان جوړ شوي دي یا شاعران جوړ شوي دي؟ بالکل دغه فرض هم دغه چې مثلا ادب ته یا معاشرې ته سړی یو ادیب ورکړي یا یو دی کرامت سړی ورکړي چې هغه د معاشرې په ګټه شي. نو زما په شاګردانو کې تقریبا په وخت اول سر کې لا 3-4 هلکانو چې هغه د زما د وجې څخه د ادب سره منسلک شو د شعر و شاعري سره نو ډېره مینه سره پیدا شوله. ادیب شاعر لا نه دي جوړ شوي تقریبا تر اوسه پورې په دغه پروسس کې روان دي ما ته وګوره شاعري کې خو لا پره داسې چاپ اثار یې نشته. بهرحال سلو په خپله برابر سره په خپله به انشاءالله که چیرې مینوال ته یو شی ووایي دا ستا چې کوم یا غزل ده یا شعر شاعري ده چې تا ته په زړه پوري هغه دا زموږ مینوال ته ووایي چې که څه لږ تا خلک واوري چې د زاهد صاحب کوم شعرونه دي کومې غزلې دي؟ و بالکل اول به یو غزل درته واورم. بالکل ما تقریبا زړه غزل ده دا تقریبا په 2016 کې ما لیکلې ده. ارشاد وایي په وره کې د جانان چې مې رقیب لیدلی دی په وره کې د جانان چې مې رقیب لیدلی دی په وره کې د جانان چې مې رقیب لیدلی دی مرګی مې ژوندانه له ډېر قریب لیدلی دی مرګی مې ژوندانه ماشاءالله ارشاد تاریخ به د دې ژبې تر قیامته وي ژوندی تاریخ به د دې ژبې تر قیامته وي ژوندی د ژبې د خوشحال غوندې ادیب لیدلی دی. واو خوشحال بابا او امیر که هر څو لافې د سخاوي په خوله
امیر که امیر مالدار امیر که هر څو لاپي د سخا وی په خوله زه د امیر مې دایم حاتم د زمانی منن غریب لیدلی دی حاتم تای کوم یو به مې زخمونه د زړه وګنډي اخر تیره خنجر په لاس کې مې طبیب لیدلی دی زاهد ور به څه کړي محفلو ته رنګیني زاهد ور به څه کړي محفلو ته رنګیني رباب مې مات په ما لاس کې د مطرب لیدلی دی دا اوس یو دغه غزل ده دا هم تقریبا زړه ده خو په نوي کې نه د نوي مې دا پرون یو غزل ولیکله خو هغه اسلام لاسمه نه ده کړې دا هم یو غزل ده وایي چې فنا ورلره راوړې دا مې ور دی فنا ورلره راوړې دا مې ور دی که غلیم وي څه هم ماله معتبر دی لا تر اوسه یې په سر کې مازغه شوري لا تر اوسه یې په سر کې مازغه شوري چا چې ما سره وهلی سر په سر دی سازول د محلونو ډېر حسان وي سازول د محلونو ډېر حسان وي خپلول د بیګانه یو لوی هنر دی خپلول د بیګانه یو لوی هنر دی بالکل دا په دریغه چې مې خوب له سترګو درومي دا په دریغه چې مې خوب له سترګو درومي یا مې یار له څنګه ناست یا سحر دی په دولت چې څوک غیرت له لاسه ورکړي په دولت چې څوک غیرت له لاسه ورکړي د زاهد له خوا لعنت پر دا ټبر دی دا یو شعر زما د حوصلې ته د زاهد کله پام وکړي حوصلې ته د زاهد کله پام وکړي ورکیب ته هم د یار غوندې خندیږي ورکیب ته هم د یار غوندې خندیږي دا خو ځوانان دپاره وایه ګرته اشکانګه در راښوي شه بس څه پکې نو زما بیا فصل کې تربیت ته ډېره توجه د در تعلیم زیاته او پر دا باندې زما تقریبا څو شعر شته تربیت په اړه سره تربیت په اړه دغه څه وایي زموږ مسله چې کوم دا چې زموږ نظام تعلیم چې کوم دی په دې کې تربیت بالکل نشته نه کې بس خالی علم دی معلومات په دماغ ورنه نه باسي نور دوی چې د باندې راوځي نه معاشره پیژني نه اخلاق پیژني انسانیت لري بس خالی خړو مړه خړو بيدک دا بالکل هغه خبره تربیت باندې کسای څه شعرونه دي کړه تربیت باندې بالکل دا یو شعر دی زما ده وای تعلیم یو وسیله د خبرېدو په دې جهان وي تعلیم یو وسیله د خبرېدو په دې جهان وي په ښه تربیه باندې خو سړی کامل انسان شي په ښه تربیه باندې خو سړی کامل انسان شي تربیه چې دغه د انسان مثلا مکملتیا ده یا دغه ده ما چې اکثره د غم لیکلی دی وای زاهد باندې فرق چې د شتمن او غریب یو وي زاهد باندې فرق چې د شتمن او غریب یو وي بس پو سره رسیدلی دي در خدای هغه خلک چې هلته د امیر او د غریب وای فرق باندې یو وي وای پو سره رسیدلی دي در خدای هغه خلک دا هم تقریبا د معاشرې دپاره یو دغه دی وای زاهد شمیر چې نه کړې په قطار د ننګیالیو زاهد شمیر چې نه کړې زاهد شمیر چې نه کړې په قطار د ننګیالیو راګیر چې په صفت کې د خپل ځان وي کوم سړی راګیر چې په صفت کې د خپل ځان وي کوم سړی وای اواز د موسی ځکه اورېدی نشي زایده اواز د موسی ځکه اورېدی نشي زایده دا خلکو د کارون په فلسفو دي امین کړي دا حکومت مثلا دا اوس کوم حالات روان دي خبره خو نو د رسیدو زومه ګسه گنجایش نه کی چې ودی رسید مرسته له پکار چې دا برال ذمہ داری وکړه زما وخه مخالف پټو وای زاهد په صورت چې دوکه نه سي اسکله زاهد په صورت چې دوکه نه سي اسکله د سیرت لړل خلق په جامه مدام صفاوي سیرت لړل خلق په جامه مدام صفاوي ارشاد دا شي دغه ستا دا هم یو دغه دی غزل ده وای دا سیرت خان وای چې څه لځه دا سیرت خان وای چې څه لځه وس د کار سړی سپته په بلځه لاس چې ته یې لکړې د رهبر پلار لاس چې ته یې لکې د رهبر پلار څه به یې نادانه تر منزله ځې چېرته چې وجود د یو ګلشن نه وي چېرته چې وجود د یو ګلشن نه وي څه له بیا هغې خوا له بلبله ځې زما خاورې روزلې ډېر په مینه یې لاس له د هغیار څنګه یې ګوله ځې لاس له د هغیار څنګه یې ګوله ځې ما خاورې روزلې وی ډېر خلک زاهده مینان سولو ډېر خلک زاهده مینان سولو ته به په دا لارې باندې کله ځې ته به په دا لارې باندې کله ځې دا خو ته کله ما ته ټول اشکان کله راویښتې زاړه اشکان بیا راویښتې بس نو شاعري خو هم دی دغه وي دا بیا در کردار یو در دغه پورې دی وای زاهده څه سپېڅلی په کردار لکه هنداره
زاهد څه سپېڅلی په په کردار کردار لکه لکه هنداره بدلیږي په جامو او په عطرونو کردار کله. واه د ملایانو پورې د اوس وخت د سیاسي هغه ملایان دپاره چې د خپل منصب سره مخلص نه وي، صحیح، د خپل مذهب سره مخلص نه مخلص وي، نه. که پر منبر ناست دي، او که په سیاست کې ناست دي، که پر هر ځای ناست دي. بالکل دا د هغو دپاره هم که څه انتخاب کړی یم دغه یو شعر و، واه وایي زاهد اعتبار به یې موږ څنګه په ګفتار کړو، زاهد اعتبار به موږ څنګه په ګفتار کړو، زاهد اعتبار به یې موږ څنګه په ګفتار کړو، اغوستې اوس جامې د ملایانو غټو غلو دي، اغوستې یې جامې د ملایانو غټو غلو دي. غټو غلو دي. او زما په قسم که په سکول کې سي زما د سبجیکټ ما چې ودل کوان دا دغه چې کوشش مثلا کوان پر تربیت باندې مثلا راولي تربیت سم شي. اوس موږ مور پلار یا دغه اکثره داسې دي چې هغه طالب ته توجه ورکوي، پرایویټ سکولونه اعلی سیالات ټیوشنان په وایي مثلا زوی مصروفه ساتلی خو د تربیت خوا ډېر کمزوري. بالکل بالکل دغه رقم دی. زموږ نظام تعلیم دغه رقم دی. دا پرون ما یو پوسټ کړی، زموږ نظام تعلیم چې کوم دی تعلیم برای نوکری دی. بس دا لایبرری له خلکو نه جي چې په کوم ورځ سټډي سرکل ګرځه منډه کې وجه دا ده چې د سوچ دا جوړ شوی دی تعلیم برای نو بتانو کری پیدا کړ کتاب تسک. بالکل دا که ټیچر دی دا غلط دی. و دا اکثر اوس ټیچران هم سټډي نه کوي، ټیچران خو څنګه شي نه غټه مسله چې ما څونه لیدلې د سوشل میډیا استعمال غلط دی، ډیر غلط کیږي. او دا اوس ما یو تازه مقاله کړې په دغه کې ما پوره تفصیل باندې کړی و چې بھائی سنجیده استعمال شروع کړي، سنجیده خلکو سره ناسته پاسته شروع کړي. زاهد صاحب ستا په وړه سره زه یو سوال دا لرم، په کلي کې شونغري کې اوسې ځان ته دی په علاقه کې په کلي کې یو ادبي محفل یو شی جوړ کړی دی، یو علمي مجلس لري، هلته په کلي کې نه لري؟ په کلي کې خو نه، د کلي آس پاس مثلا په کلي کې مې دغه ډېر دي ملګري، ادبي ملګري مې تقریبا ادب ته اماده کړي دي او تقریبا ډېره مینه ورسره لري. شاوخوا کلي ورمزی سو، ورته نږدې کلي علیزي سو، تقریبا په 2-3 میاشتې کې غونډه کوم موږ ناست سره کو دغه چې کوم د علم ادب سره مینه لري انو پر ادب ګایدلی پر معاشره ګایدلی داسې یو محفل یو دغه ناسه جوړو. شرپدی کې صرف خپل انډیوالان دوستان یې که عام عوام هم درتلی شي؟ نه عام عوام هم راتللی شي د زده کړې دپاره. و بالکل شاعران کې د یوه کمزوري شته، دا به خوانه بدوي، شاعران عام عوام ځان ته زندې نه پرېږدي. نو په شاعران کوم تقریبا فرق بیا شته و اخو در ذهنیت پورې زوم کار لري. زوم عوام چې څومره ستا سره ملګري هغه ستا سره زده کړه کوي، ستا عادات او خصلتونه په ځان کې راولي. زوم عوام باید چې د ځان ملګري کې په دغه ځایو کې. او نو زوم مطلب ترګور د غټ ما د څونه ادیبان سره تعلق راغلی دی، یا کراچي او د عزت تعلیم کې د اردو دي که د پښتو دي. غټه مسله په دا ده چې د دوی په بچانو کې د علم د قلم د کتاب خلک نشي پاته. د دې په نتیجه کې د دوی چې کوم میراثي کتابونه یې هغه تر دوړو لاندې شي. بالکل ستا ټیم ته وګوره سیال کاکړ راواخه، سدو د صبر راواخه او دا رقم نور راواخه. د دوی په میراث کې هغه شوقیان خلک نشته دی، نه چې اوس هغه سنجیده خلک نه دي، بچیان ډېر سنجیده خلک دي، عزتداره خلک دي، لیکن هغه د علم د قلم سره چې کوم شوق ولود د پلار د هغه نشي پاته، هغه په دې کې نشي پاته. دا څه وجه محسوسوي؟ څه وجه ده؟ زما دا فصل کې دا کسور زه دغه والدین لور باسم چې مثلا کم دغه یا به شاید دا کمی په دغه دا دلچسپي فصل شعر و شاعري چې دغه فصل کې په ذوق کېږي، په انسان کې چې علمي ذوق هغه به خامخا چې د پلار د خوا کښنی هدایت ورته وسی چې زوی دا پلانې کتاب دا وګوره. نو ځینې کسان بیا داسې چې هغه بیا ذوق نه لري، هغه کار څه ورته وایي، هغه ستا پر لار باندې په دومره دغه خپل ذهنیت خپل سوچ خپل فکر یې جوړ کړي او پر خپله لار ځي. او چې د چا ذوق سره پاته سوی هغه تقریبا در ډېره ټیمه را چلېدلې دي، نیکه زوی بیا پلار بیا زوی ادب هغه تر روان سلسله روانه ساتل شوې ده. یو بل څه په ذهن کې راوګرځي د بیسیتي ټیچر ترګور د غټه ذمہ داری د والدینو دا ده چې دوی به خپل بچی پسې پښتنه کوي چې آیا زما بچی سکول ته راځي که نه راځي، سبق وایي که نه وایي. په دای سکول کې چې کوم سبق وایي کوم ټیچر چې دی دا ټیچر خو به غیر اخلاقی سوچ خو به نه لري، غیر مناسبه سوچ خو به نه لري، زما د زوی سره خو بد نه کېږي. څه وجه ده چې زموږ والدین که په سرکاري کې دي که پرایویټ کې دي په خپل بچي پسې سکول ته نه ځي؟ بالکل دغه شی ده. پرایویټ ته خو بیا هم درې حده پورې زوم ځي د پرایویټ ته، او سرکاري ده بالکل موږ نه دي لیدلي چې دی د دې دپاره سکول راغلی چې زما بچی راغلی دی یا نه دی راغلی، یا زما بچی مثلا پلانی شی په کم کورس کې کمزور دی، په کم کورس کې زورور دی، یا شی مانده دی، د دې دپاره بالکل نه دی راغلی. دوی نه پسې راځي. وجه څه ده؟ والدین انپړه دي، والدین ناپوه دي، مسله څه ده؟
زما مثلا دا دیاتي کې چې کوم علاقې په دې غوزم والدین اکثره انپړی یا ځین داسې والدین چې هغه بس زوی کس په میاس نه خبرې زما سکول تللی کنه هغه په خپل غریبي او په خپل دغه باندې لګي په خپل کار په روزګار لګي هغه به زوی ګزه خبرې نه اچ معمولی لږ په خپل تعلیم یافته تیر سوی یا د تعلیم سره څه مینه وي هغه خامخا په میاس کې یا په دوی هفته کې پر زوی باندې راګرځي چې زما بچی راغلی دی او دلته اکټیویټیانې څنګه دي زموږ بانډوال دی علیم صاحب نومیږي په پولیس کې دی هغه ویل ما خپل بچان ته ویل دي چې ما ته به روزانه یا په هفته کې یا په 2 ورځې کې ما ته خامخا وایي چې ستا په سکول کې نن څه شو ستا په سکول کې تا سبق وایي که دې نه وایي ما ته به هر قسم حال وایي حال به نه پټوي که یو ټیچر د تا سره غیر اخلاقي چم وکړي هم به ما ته وایي که په سکول کې په دا ورځ باندې پیریډ نه دی اخسر سوی چې دا به ما ته وایي چې په نن ورځ په دا پیریډ نسو اخسر سلو ما دا شی نه ول ما دا کار نه وکړي په سکول یعنې ته به ما ته ډیلی بیسس باندې یو شی ما ته خامخا وایي څه د خیال دی دا اډیا صحیح نه ده دا ډیره زبردست اډیا ده دا بالکل دا زموږ په کوم ټیم کې تقریبا داسې 98 و 97 موږ په لیټل انجل هاي سکول کې نو باقاعده به موږ ته ډایري لیکل کېدل نن مې دا پلانې شی ورکړي پلانې شی ټوټل ډیټیل به موجود و یا زوی مثلا په ادب کې دومره کمزوري ده باید پر دې باندې کار وشي نو دا خو ډیر ضروري دی دا باید چې وشي هر والدین مثلا چې د خپل اولاد ته دغه وای مثلا ماته به د ورځې ټوټل چې سکول ولاړې برته راځي در دا ریپورت به ماته مخصن راکړي چې تاسو وکړو چې شمول چې نو ویل کوم استاد مثلا بیهویر ستاره دی روایت څنګه د سې سره او در سره سخت در سره نرم دي دا باید چې هر والدین د خپل بچان سره مخصن د پښتنه وکړي څه فکر دی چې والدین خپل بچان په سکول په هفته کې دي په میاشت کې ورځي هر ورځ ورځي زوم چې په وسه خو هفته کې دی خامخا چکر وي کنه نو کم از کم په میاشت کې دی یو چکر خامخا وروي آل یا خې مثلا بچی دا چې مثلا ما بچی څنګه دی په کوم مضمون کې کمزوري دي په کوم کې شدي کوم استاد مثلا غلط دغه کوي او کوم استاد شګای دی دا ټوټل به دې وزن ته د اطلاع او معلومات ولري کتاب زیات اهمیت لري که ټیچر زیات اهمیت لري ټیچر زیات اهمیت لري زما په نظر خو درچا جلا نظر دی ټیچر او که ټیچر نه د کلام سره تعلق نه د کتاب سره نه د ټیچر نه په ټیچر نو فرق راځي هغه ټیچر مثلا چې د خپل منصب باندې پوي او سره مخلص وي صحیح او هغه اوس کتاب هر یو مثلا دنیا د کتابونه ویلي دي بغیر ګایډنس هغه هیڅ شی هم نه دی خو ټیچر چې دی غټ رهنما دی او ټیچر له پکار دی مثلا چې خپل طالب علم په شان د خپل زوی وګڼي او هغه لار په لاس ورکړي چې خپل بچیان ته ورکړي ټیچر دا یو کار کوي فرض کړه د فزیکس یم پیسو ته د اسلامیات دی چې کوم دی هغه د میت او د میت ټیچر صرف تر خپل کورس پرې محدود دی تر خپل سکیل پرې محدود دی تربیت ته د مزاج حصہ نه ده چې کښنه ته دا وایي چې دا مکو دا وکي دا رقم دی په خپل تربیت یافته دونه نه سره څه محسوسه چې هر ټیچر له تربیت یافته پکار دی که سکیل لري که میت ورته وایي که فزیکس ورته وایي که اسلامیات ورته وایي که خامخا بس اسلامیات والا به تربیت ورکړي بل څه بل ټیچر ذمہ داری نه ده یا دا هر ټیچر دغه ذمہ واری جوړیږي دغه ذمہ داری جوړی شي مثلا زوم در د خپل مضمون زیات ک اسلامیات ک فزیکس ک میتی در دې زیات دی پر تربیت باندې خپل فوکس ورکړي یو دا چې دا کې څه شرون نور لري چې زموږ منوال کې څه ډالۍ کې خلک چې کوم دي زموږ پښتانه چې کوم دي انقلابي سوچ ډیر دي ورمر چې سزل خلک یو در په درسي وي نو دا په دای علاقو کې چې کوم دي ترګور زیات چې کار کوي یا ترګور زیات چې خلک خوشي د انقلابي شعرونه ډیر خوشي د شعر شاعري سره ډیر تعلق لري شعر شاعري چې کومه دغه د کوم مطلب ټوټل کتاب راوخستي په دوه یو سمندر دی پر پکښنی دغه کې در باندې زموږ خلک ډیر شعر شاعري خوشي کمینوال تی څه د شاعري ورکه چې تاسو زړه پوي شاعري دا بالکل لازم ده یو پرون غزل ده خو به هم به درته وړاندې کوم و به وایم او بالکل دغه مطلع دغه نسته خو مطلع لا پاته ده خو نیمګړی پرې شه ده صحیح وای دا نور اشعار دي وای چې ورله میلمه راسي او ګونجي تندې لره چې ورله میلمه راسي او ګونجي تندې لره صحیح داسې بې پتی د پښتانه نارینه خوی نه دی داسې بې پتی د پښتانه نارینه خوی نه دی تاوان رسولې دی اقدار ته دولتونو تاوان رسولې دی اقدار ته دولتونو په دا اخیری وخت کې زوی د پلار او پلار د زوی نه دی په دا اخیری وخت کې زوی د پلار او پلار د زوی نه دی منحصر سړتوبي مدام په کردارونو منحصر سړتوبي مدام په کردارونو په بریت او په پګړی خو اسکل سړی لوی نه دی واه زاهده دمه غواړي اثرتونه براځي اخر
زاهده دمه غواړي حسرتونه به راځي اخر خیر. خدای خو د هر چا دی یوازې خو د دوی نه دی خدای خو د هر چا دی یوازې خو د دوی نه دی. دا یو غزل وه دا یو غزل ده وایي سترګې د اشنا خو زورورې دي سترګې د اشنا خو زورورې دي ځکه یې نن کړي څو خبرې دي توی کسې بې ځایه هسې اوښکې وي هسې اوښکې وي مخکې د اشنا خو ملغلرې دي واه سترګو د اشنا ته کسبې کښته نه سترګو د اشنا ته کسبې کښته نه بیا یې سترګې مه بوله ډبرې دي شونډې د اشنا چې پکې ښکلې سي شونډې د اشنا چې پکې ښکلې سي داسې تورې شپې هم بختورې دي هېڅ اثر پرې نه کوي غمونه اوس هېڅ اثر پرې نه کوي غمونه اوس اوښکې له ځایه د مرورې دي وایي شبنم خو هله ډېر وسا ویده سو ډېر وسا ویده سو کله چې لمر په شان زما ویده سو اننګي سره په ویر لړلی ماښام سره له اوښکو غریب بیا ویده سو لکه ماشوم چې غېږ له ورسي د مور داسې بې غمه مې اشنا ویده سو در څو به ګرځوو تور تم په غېږ کې دا یو مقصدي شعر دی در څو به ګرځوو تور تم په غېږ کې راسي په هضم د رڼا ویده سو مقطع ده وایي چې یې خنجر تر قلم زیات ګڼلو زاهد هغه کام رښتیا ویده سو دغه د پښتنو ته د خدای توفیق ورکړي چې د قلم د کتاب خواته راشي ورور بیا به دې هم پوهېږي چې توره به څنګه استعمالوي بیا به دې هم پوهېږي توپک به څنګه استعمالوي بالکل کله یو دغه کوم کله یو خبره کوم زه ورته په دنیا کې حکومتونه چې چا کړي دي د نبي علیه السلام څېونه سي یا د آدم څېونه سي تر د نن پاساته پورې د هر قوم سره دوه شیان خامخا ورسره یو توره یو کتاب بالکل که خالد توره ورسره کتاب نه ورسره هغه پر دنیا حکومت نشي کولی او چې خالد کتاب ورسره او توره نه ورسره هم پر دنیا حکومت نشي کولی ته حساب ورته وکړه مسلمانان سره کتاب هم سره ولو فتوحات هم کول شام فلسطین د علاقې ګردي پته کړی تر ایران پر کتاب هم سره مسلمانانو چې حکومت ول خلاف بیا امیه رالو بیا عباسیان رالو بیا تاوان هغه وخت پیښ شروع چې زموږ په مسلمانانو کې عثمانیان رالو خلافت عثمانیه چې دی هغه پر قلم پر کتاب باندې زور نه ورکړ هغه صرف په تور باندې زور کوي بس هغه دا رقمونه چې رول لکه زموږ هغه بس ورور هر څړي چې خبره کوله سره کاټوي اوس ته وګوره په اوس دور کې امریکا د برتانیا د ټوټل یورپ دی کتاب هم چلی یونیورسټیان هم دي لایبرریان هم لایبرریان دي ارس دي او سات توپک هم چلی دواړه په یوار چلی په دنیا کې چې کوم سره توپک کتاب دواړه په یوار سره هغه چې کوم هغه پر دنیا باندې حکومت کوي بالکل دغه څه ده اوس دا یو شی دی چې د چا سره کتاب سره وړو هغه د توري په استعمال هم شو په صبح بیا معلومي تور بزن کو پښتانه غټه کمزوري زده محسوسوم چې پښتون جنگیرا دی بهادر دی هغه چې زړور دی پښتون صرف په دانه پیږي چې زبه د توپک چې استعمالوم چې دا ټک پر کوم دا پر چا وک د پښتون تر نن پورې د توپک په استعمال نسبو بالکل دغه خپل نن پښتون کتاب علم یو کی بیا به در معلوم سي چې یار د توپک د قلم د توپک د تور د خپل خلاف شخوند کی کده پر دشمن خلاف شخوند کی بالکل بیا د پښتانه ته دا شی معلوم سي یو جان مننه زاهد صاحب د وخت راکولو دا ونسب زاهد صاحب تاسو خپل پزړه پوری وینا وکړه خپل ژوند تاسو مخ ته خیر دی او خپل شعري مجموعه تاسو مخ ته خیر ده په دې انتظار باندې بناستو چې د پښتو اکیډمي څخه د پښتنو کتابونه د دې بعد چاپیږي زموږ ډیر خواهش دی چې د پښتنو د کار خلک ستا پټ دي زما کوشش دا غدي چې آینده به زورځم د خلک به راپورته کوم پر سکرین ته راوړم او که هر څه کله خو به دی کنه به دی کله شکنځا کوي کته هر څه ماته وایي زه بدل ورځم د سکرین ته راولم زه خپل ذمہ داری پر کوم زه پر یو چا احسان نه کوم زه خپل ذمہ داری پر کوم زما زړه د غواړي چې ته ذمہ داری پر کړ خاص کار موږ د پښتو اکیډمي صدا یو امید لرو چې دا اوس کابینه کمراله چې دوی راولاړ سي د پښتونو د جنوبي پښتونخوا څخه د کار خلک دي دغه شعري مجموعه دغه غزلي دغه نثر پراته دي هغه چاپ کی چې څومره ژر چاپولې سي هغه دي چاپ کی د دې په پیدا راوځي چې کم از کم معلوم به شي چې په جنوبي پښتونخوا کې د کار خلک ستا په دې امید سره
چې آینده به په بل شاعر سره تاسو ملاو. د خدای په امان.